بسم الله الرحمن الرحیم. فضلنامه د مینې د 400 ای د خدای ظالمه خپل خانی خپل ځواني د وطن ازار کړه. ته باچا خان څه پیژنې؟ دا خو د خپل نیکه یار محمد خان نه تپوس وکړه، د هغه قبر ته لاړ شه او سپیشل معافي وغواړه د باچا خان بابا په حوالې سره چې تا کوم الفاظ استعمال کړي. دا به ته منې او دا به ستا ډېر ښه خلک هم مني. د پوره ایشیا د پوره دنیا لیډر چې هغه د لاسه خو مونږ د انګریز د غلامۍ نه خلاص شو. که د باچا خان بابا جدوجهد نه وي سټارټ، د هغه جدوجهد ته هندوانو وکتل نو سټارټ یې کړ او هغه جدوجهد چې کوم دی یو ځای شو مونږ سره او الحمدلله سیسټم زمونږ د غلامۍ نه مونږ آزاد شو. پاکستان نه منل، پاکستان برصغیر پاک هند جوړول، دا خو د مفتی محمود صاحب، د مودودي صاحب، د عبدالکلام آزاد او ورسره نور ډېر زیات ستر مشرانو د هغوی مشترکه یو جدوجهد. دا خو انګریز راغی او پاکستان او هندوستان جوړولی د اسلام او د هندوانو په نوم باندې که تقسیم شو. بیا هم چې کوم دی په لومبۍ اسمبلی کې باچا خان بابا ویل چې موږ پاکستان منو او د پښتنو سره ظلم نه منو. او خو چې ستاسو غوندې خلک اسمبلو ته لاړ شي او بیا د پښتنو د حق اواز هم نشئ کولی چې باچا خان تاسو له ښه نه شو، ولی خان تاسو له ښه نه شو، اسفندیار خان د لسونه حق راوړو، اټاروي ترمیم د صوبې حق، د یونیورسټۍ د کروڑونه اربونه روپۍ د فنډونه اخه نه شو. ایمل خان اوس اسمبلی کې اواز اوچتوي د پښتنو د حقوق. نو آیا په هغه پسې هم خبرې، په باچا خان پسې هم خبرې، بیا داسې راځه ولی خان، اسفندیار خان، ایمل خان پسې هم خبرې؟ آیا دا بجا ده؟ دا نه ظلم. ګوره باچا خان او که ولی خان، اسفندیار خان دی او که ایمل خان، نو خو هغوی چرګان جنګولی دي، نه ګاړې لګولی دي، نه نالونه اخیستلی دي او نه چې کوم دی سیاسي لیډران د عمران خان په شانتې کورونو ته بودلی دي. یو نواز شریف رور شهباز شریف راغلی او ولی باغ چې کوم دی دا پیرخانه ده، دې ته د پاکستان نه د دنیا چې څونه وزیر اعظمان دي او لیډران دي راځي، پویله راځي پویله. نو شهباز شریف د اجرې زموږ وړاندې واپس شوی دی وتلی دی. ستا خپل فنډ په احمد علي خرڅ کو، ضلع 413 وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې او یاره درېیم ځل حکومت ته چې سم وکړل، په کور ننوتل نشته او سپیشل معافي وغواړه. د باچا خان بابا په حواله چې کوم الفاظ استعمال کړي دي دا درله ډېره بهتره ده.